بسم الله الرحمن الرحیم. شرح العقائد النسفیہ درس نمبر 62 یعنی 2 وهو اما مركب وهو الجسم او غير مركب كالجوهر. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. اتیر درس کې موږ د دې خبرې وضاحت کړو چې عالم بجميع اجزائه دا محدث دی، ځکه د عالم دو جزء دي، یو اعیان دي، دویم اعراض دي. اعیان عبارت داغه ممکن ندی له قیام بذاته چې دی قیام بذاته لري. اوس درته وی چې وهو دغه کتوی چې غزي کې اعیان دی، هغه جمع ده، ضمیر د هوا مفرد دی راځي کو مطابقت په منځ د ضمیر او د مرجع کې ضروری دی غرانه. دغه جواب لاندې ناکد کړي دی چې ول اولا غره دادا رجوع الضمیر چې دا ضمیر راځي کا ال العين الذي في الاعيان، اغه عین ته چې د اعیان زمن کې پروت دی، چې د اعیان د چا جمع ده، او د عین چې د اعیان کې پروت دی نغم مفرد دی او ضمیر د هو مفرد دی، نه مطابقت د مرجع د ضمیر درمیان کې شتا فلا يرد ما يرد. دغه عین اعماله قیام بذاته، یعنی هغه چې هغه د پاره قیام بذاته وی من العالم د عالمنا د قید د عالم ولې لګي، ځکه ما درته ویلو چې باری تلم قیم بالذات دی، خو اطلاق د عین شرعاً کې هغه باندې ثابت نه دی. دلته د هغه قیم بذاته خبر روانه ده چې هغه د عالم نه دی. ناقد بروي احترز عن الواجب تعالی، په دې سره احتراز وکړو د واجب تعالی عز وجل نه، ځکه هغه د عالم نه دی کړه. پوښي یو دغه عین چې هغه د پاره قیام بذاته وی چې د جملې د عالم نه دی، د حالتینو نه بدا خالی نه وی. اما مرکب یا بده مرکبی من جزئین د دو جزنا د سنا او جزنا مراد جز لا يتجزا دی، نبراس ولا لیکلی دی. اراد الجزء الذي لا يتجزا یا مرکب د سنی د دو جزوننا. فصاعدنا دا فا په معنا د او دی، او دا صعید د فاعل وزن دی په معنا د مصدر والا معنا بدش، او صعد صعودا یا پورته خطلی، یا د دو جزونه یا د دونه پورته خطلی، زیاد د دو جزوننا. وهو الجسم دا چې ترکیب ورکې راغلی، او دا چې مرکب د جزئین نفس واحدن نو دیته جسم وی، دا جسم دی. او ته استماویلو چې جسم کې څو مذاهب دي، 3 مذاهب درته ماویل. یو مذهب دا دی چې دا مرکب دی د سنا د جزئیننا د هیولانا، اغم هیولا مجرده عن الماده والا او د صورت مجردنا، او بعضی د دریونه مرکب غني، د دریونه کنا چاغي تبعات ثلاثه وي، طول عرض عمق. په خبره باندې پوښښ کنه، دا خبره و زمونږ د شاسب خو خولم نه، خدای دې وبخي. دا اصل کې د هدایت الحکمت خبرې دي، دغه بعضی خبرې ډېری کمزوري دي. بهرحال لازم ورپس نو دغه مذهب د جمهور او اشاعره و دي چې هغه وی عقل د جسم دو جزء دي، دغه په نسبت باندې په درمیان د جزء او د جسم کې واسطه نشته دي. پښتو باندې پیږي اوس دکې دی مقام کې دا خبره چې جسم په دوه قسمه دي. هدایت الحکمت کې بتا سی ویلي یو جسم طبيعي دی، یو جسم تعلیمی دی.
دا چې معلم را پاسي په منصب د تعلیم کې متعلمین ته تعین د جسم خي تعین د جسم ورته کوي چې جسم دا شی دی یو شی ورته ونی سي لکه د امک تاسو د زو خایو دې ته جسم تعلیمی وایي پوښي نو جسم تعلیمی کې لابودی وی د ابعاد ثلاثونه د طول نه عمق نه عرض نه آیو جسم طبيعي دی ناغه مرکب د سنئی وایا جزئینونه هولانا او صورتنا وعند البعض د بعض علماء په نسبت دي لابد له جسم د پارا لابودی د من ثلاثه اجزاء د درې اجزاونه ولدا خبره کوي ليتحقق الابعاد الثلاث دې د پارا چې متحقق ابعاد ثلاثه امتدادات ثلاثه مقدرات ثلاثه پرونم در تماویلو تیر درس اعنی الطول والعرض والعمق زقس کوم په دغه ابعاد او امتدادات مقدرات ثلاثه سره طول عرض او عمق خبره باندې پوښښ کړه طول باره کې در تماویلو کنه وضع د نقطې د پاسه د نقطې ته تسوي طول او عرض وضع د نقطې په جم د نقطې کې د عرض او عمق خودل د چاکو په سر د نقطې او لګ په سر یو سو کوهل خپل درته بیا عمق پته لګي او شي پښتو باندې کنه وعند البعض و د بعض علماء راي ورکدا جسم کې لابودی دا من ثمانیت اجزاء دا تو اجزاؤنا ليتحقق تقاطع الابعاد الثلاث دې د پاره چې متحقق تقاطع کټواله د ابعاد ثلاثه على زوايا قائمه فزوايا قائمه باندې دم د هدایت الحکمت یو مسلې ته اشاره ده زاویه اصل کې څه ته وایي زوايا جمع د زاویه او زاویه ویل شي وضع الخط على الخط اخودل د خط د پاس لکه زما دی ګوتو تو ګوري دا یو خط دی دا سه د عرض په شکل می سملولې ده دا بل پیدا سه د طول پرنګ एकदम ته زاویه وي ګټونه پیدا کنه دا زاویه دي ته نو دې کې د بعض علماء رائے ده چې په جسم کې لابودی ده د ثمانیت اجزاء اولی چې متحقق شي تقاطع د ابعاد ثلاثه چې طول عرض او عمق دي په زوايا او قائمه باندې بیا زاویه درې قسمه ده هدایت الحکمت والا ویغه یو توي زاویه قائمه لکه ما درته وې کنه خط د پاسه خط اخودل ما د شهادت د ګوتې د پاسه د شهادت ګوت تاسو ته کې خودل نو دا هر طرف د یو سګور ادا ناپ کدا برابر دی ته زاویه قائمه وي پونه شوي یو دا زاویه منفرجه د شهادت ګوتر حواله د شهادت د ګوتې د پاسه کېدا خو په منځ نه دلته سیرته کېدا دلتم لګ کولوزه پاتش او دلته ډیر کولوزه پاتش دا کوم ځای چې ډیر کولوزه پاتې دي ته زاویه منفرجه وي او درېمه دا زاویه حاده دا چرته چې لګ ځای پاتې دي ته زاویه حاده وي پښتو باندې پوښښ کنه نو بعض علما وی چې په جسم کې لابودی ده د ثمانیت اجزانا د دې لپاره چې تحقق د تقاطع د ابعاد ثلاثه ورش چې طول عرض او عمق دی په زوايا او قائمه باندې زاویه قیمت اصلي پیژند کنه دا بیا هدایت الحکمت کې سر د سړي خرابوي دې ځکه بیا چاو هم کړو سی کړو وهم کړو
چې دا د علما د خپل درمیان کې په ترکیب د جسم کې پاتزو د جسم کې اختلاف لري مړه دا نزاع لفظي ده نزاع حقيقي او معنوي خو نه ده نزاع سوري ده او لفظي ده نزاع لفظي دي ته وایي چې زستا په منشا د مقصود زستا مقصود باندې پوښم مذهبي اختلاف تا سره نه کوم بس رجوع کوم د خپل خبرې نه اصل کې بس د تعبیر او د اصطلاح بس اختلافي زه یو رنګ اصطلاح او تعبیر کوم او تبل لنګ دا پښتو یو شعر دی او کنیم بیته غوندې سوې ورته منزل د ټول یو وی او سفر جدا جدا نو دغه اختلاف لفظي او سوري دغه شی دی ورسېدلی نو دې پیرت کې وینا او نبراس ولا وی چې دا د مواقف ولا ته اشاره کوي دارت پاغه باندې کوي ښا چې هغه دا قول کړي چې د اصل کې نزاع څه ده دا نزاع لفظي ده سوري ده مانوي نه ده او تفتازانی په هغه باندې رد کې چینر وره دا نظام معنوي ده د سوري نه ده ولکه پوښی کنه وليس هذا ند دا نزاع لفظي یا نزاع لفظي راجین چې دا راجیوي ال الاستلات او تعبیر ته د سندا چې ګنې مقصود د ټول یو دی سفر جدا جدا حتا يدفع تر دې چې د فکړې شي پدې سره چې بان لكل احد يرضى هر سړی حق لري ان يستلها چې استلا جوړه کې تعبیر کې علامه شاء هغه چې د سره د شي بس دا غو نزاع لفظي ده او دا راځي د استلا او تعبیر ته نوې دا سینه ده بل هو نزاع بلکې دا نزاع ده فی ان پدې کې چې ان المعنى الذي چې بشک معنی هغه وضع چې وذکر شوی دی لفظ الجسم دا لفظ او کلمه د جسم بإزائه په مقابله دغه معنی کې نو دا معنوي اختلاف دی پدې کې چې هغه معنی چې لفظ د جسم دغه مقابله کې وضع دی هل يكفي فيه الترکیب من جزئين ام لا آی پدې کې ترکیب د دوه جزونو کافی دی او کنا پدې کې اختلاف دی احتج الاولون هغه اول علماء چې هغه د جزئين او د ترکیب قیل لیکنا هغه استدلال کړي دی بانه یقال وګور ویلش لاحد الجسمين دو جسمونه راواله دو جسمونه دې کې دی یو تویلش اذا زید علیه جزء واحد دو جسمونه دي او دې دو کې یو باندې یو جز زیات کړي شي ناغي تسوي انه اتسم من الاخر بیا غي ته جسم نه وي اتسم ورته وي پته لګي چې جسم غي ته وي چې دو جزء نه وي ولکه پونش هغه څوک چې قایل دي چې جسم کې لابودی ده د جزئینونه ورسېدلی هغه وي دو جسمونه متساویین راواله پدې کې علی احد الجسمین چې یو جز زیات کې بل جز ثالث نبی هغه ته څوک جسم نه وي اتسم ورته وي وای نشوي فلولا کچرتنوي دا خبره ان مجرد الترکیب کافین ک جسمیت د پاره مجرد ترکیب د جزئینو نه کافی نه وي لما صارا د غبل جسم چې دا یو جز په زیات شوی دی د بنو ګرځیدلې بمجرد زیادت الجزء په مجرد د زیادت د جزء ثالث ازید فی الجسمیه د ازید په جسمیت کې نو ګرځیدلې خلکو بده طبيعه اجسمو نه ویلو جسم به وته ویلې وکړه او پته لګي چې په جسمیت کې مطلق ترکیب د جزئینو نه د کفایت کوي بس چې ترکیب د جزئینو راشي بس جسم متویلی ولکه پوه شوي دې په اعتراض کوي څوک په اعتراض کوي تفتازانی رحمت الله علیه وفيه نظر پدې کې نظر دی د چا چې نظر لګي څوک چې پوېږي نو دلته اعتراض تا هغه دی
چې تا دغه مثال پیش کو چې کله جسمین متساویین او علی احد الجسمین یو جز زیات کړي بیا غته جسم نو یتسم وته وي ورسېدل کنا اتسمو وفيه نظر لانه افعلوا دغه په وزن د افعلوا دي د اتسمو دي او من الجسامت د جسامت نه ماخوذ دي په معنی د ضخامت وعزم المقدار د عطف تفسیری او په غټوالي د مقدار ته صفت کې لګي دا غټواله ضخامت او دا جسامت دا د قبيله د صفاتو نه دي ته په جسم صفتی کې لګي او دلته خبره چې روانه ده په جسم اسمی کې ده تا خدای پاک وبخا دغه مثال غلط دی تفتزانی وته وي اون رسیدي یقالو ویلش جسم شي جسم شو یو شي ای عظم غټ شو فهو جسم وجسام په زمي سره جوالي نو دا خو افعلو وزن دي صفاتو ته خبره یوړه اول کلام چې کوم روان دي د اختلاف او د غوبل چې شروع دي نو دا فل جسم الذي دا پاغه جسم کې دي هو اسم لا صفه چې هغه اسم دی په خبره باندې پیږي کنه چې عبارت دی وایا دا هغه معنی نه چې دا غي مقابله کې جسم وذکر شوی دی نو اختلاف پاغي کې روان دي او تا صفات تر ودانګل ولکه پوښوي دوی هم دالی کلی دي والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة فيه أنه لا فائدة في قوله هو الذي هو اسم لا صفة لأنه ليس الجسم إلا اسما وفي نظره بحثنا لأن الجسم مأخوذ من الجسامة والمعاني اللغوية تكون فرعية في الألفاظ المنقولة لكثيرة ذكري بهرحال دا د څه شی دی کنه از تاسو ته شرقایت چې وې منو کافی اسانه درته وې مې تاسو په پوښی دا د شاسه مرحوم طرزو پوښی صرف کتاب ولګي نور جدي کې چون چرا کې نو کال وتیر شو د درې صفونه بنی وته دومره شرح پیلي کلی شوی نو سه ټماټر او پیاز خرڅول او مطلب د طالبان وغځای کول او چون چرا کول هیڅ فائدہ نه لري بس کوم چې مقصود دی هغه باندې ځان سره پوي کې نور نوم جوړه مخريخه وصلى الله على خير خلقه